السلام علیکم. امید کوم چې ټول به روغ او جوړ یاست. نن به موږ او تاسو خبره وکړو د قانوني د پی او سی کارت به څنګه حاصلوي، سی ان آی سی او دا یو څلور کارت دي. یو ایلینز دپاره راځي ای آر سی ورته یایي، یو نایکوب کارت راځي، یو راځي پی او سی کارت، یو راځي سی ان آی سی. دا کومو پاکستانیانو ته ملاویږي، کومو ته نه ملاویږي. تر ټولو اهمیت چې لري موږ دپاره هغه یو پی او سی کارت ده. پی او سی کارت به په کوم بنیاد اخلي او چاته ملاویږي. یو سی ان آی سی ده. له نایکوب سره د پاکستانیانو د پښتنو زیاتر ډیر لینا دینا نسته او نه له ایلین کارډو سره دون لینا دینا نسته. اول به تر ټولو له مخه امپارټنټ اهمه خبره ده پی او سی کارت کوم خلک اخلي. موږ صرف دا اورېدلي دي چې دا پی او سی کارت د واده په بنیاد ملاویږي، یو د واده په بنیاد نه ملاویږي. ستا به واده په پاکستاني سره کړی بیا به تا ته ملاویږي. هغه پاکستانیان هم پی او سی کارت اخیستلی شي کومو پاکستانیانو چې مخکې د پاکستان کارت ورسره وي، بیا راولاړ شي دوی د بل ملک شهریت واخلي، بیا هغه ولاړ شي بل ملک ته هلته دوی اسایلم واخلي. اسایلم مطلب پناه واخلي. هلته د بل ملک په بنیاد باندې چې لکه افغانستان کې چې جنګونه ول دوی به دوی ولاړل هلته بیا پناه واخیستله چې موږ د افغانستان یو، چونکې دوی به ول د پاکستان. هغه خلک چې کومو دلته پاکستاني کارت هم ورسره ده او دوی د بل ملک شهریت اخیستی، د هغه داسې ملک ده چې له هغه سره د پاکستان اګریمنټ نه وي لکه افغانستان، دوی بیا څه کولی شي، دوی به پاکستاني کارت پرېږدي، پی او سی کارت به اخلي او دوی ته پی او سی کارت ملاویږي. بل د واده په بنیاد باندې هم دوی پاکستانی پی او سی کارت اخیستلی شي. سی ان آی سی چې تاسو ټول خبر یاست، سی ان آی سی نادرا آرډیننس 2000 په تحت باندې سیکشن 10 باندې تاسو ته سی ان آی سی ملاویږي، سیکشن 11 باندې تاسو ته پی او سی ملاویږي، په سیکشن 12 باندې تاسو ته نایکوب کارت ملاویږي. نایکوب کارت دی اوورسیز پاکستانیانو دپاره ده. اوورسیز پاکستانیان څه ته یایي؟ کوم خلک چې دلته په پاکستان کې پیدا شي یا په بار ملک کې پیدا شي او دوی استوب هلته په بار ملک کې کوي، یا مور او پلار دلته پاکستان کې ژوند کوي، بیا دوی ولاړ شي بار ملک ته، هلته اولاد وسي. هغه اولاد دپاره دوی د جنم پرچې په ایښولو باندې نایکوب کارت اخیستلی شي. یا بیا دوی دلته پاکستان کې پیدا شوي، هغه ملک له وختونو له کلونو کلونو په هغه ملک ژوند کوي، هلته استوب کوي، هلته نوکري کوي، جاب کوي، بیا دوی هغه هم نایکوب کارت اخیستلی شي. یو د ای آر سی ایلین رجسټریشن کارت هغه د هغو خلکو دپاره ده چې هغه د بل ملکي غیر ملکي په پاکستان کې دننه اوسي، هغه ای آر سی اخیستی شي د سیکشن 14 په تحت باندې. یاد ولرئ سیکشن 10 د شناخت کارت دپاره ده، سیکشن 11 د پی او سی کارت دپاره ده، سیکشن 13 د نایکوب کارت دپاره ده، سیکشن 13 چې ده هغه د ای آر سی دپاره ده. بیا یو تا ته نوټس راسي، هغه نوټس د سیکشن 18 په تحت راسي یا د سیکشن 23 په تحت راسي. نادرا آرډیننس 2000 په سیکشن کې 18 مطلب دا ده چې دی د تا کارت د کینسلونې اختیارات ستا ورسره. 18 سیکشن مطلب دا ده چې دی د تا کارت در کینسلوی سي، در جوړلی سي، ضبط کوی سي. او د 23 تحت دا مطلب د کوم ډاکومنټس چې تا ورکړي دي په هغو کې دته ویریفیکیشن پکار ده، په هغه کې دته ګواهي پکار ده، ورځې به هغه د ده شک به ور ختموي. جی دا مختصره معلومات موږ تاسو ته درکړي دي. دغه ټولو کې تاسو ته پکار ده قانوني رهنمایي تاسو ترلاسه کړئ. که په هر ښار کې یاست، که په هر ځای کې یاست، الله مې د عزت په جامه کې وساته، الله مې مشکلات اسانه کړه. د تاسو د ټولو ورور انورجان ناصر لاهي کوټ لاهور تاسو سره مخاطبه یم. نن 19 تاریخه ده د اګست میاشت ده 2026 کال ده. الله حافظ.